حاجی موږ به په سګرټ باندې تماکو باندې نن بحث کوو چې د زموږ معاشرې له سوء نقصان ورکړی دی، د صحت د خرابولو نه علاوه مطلب د نور زموږ سوء نقصان کړی دی سګرټ. ټیک ده، کوم ته موږ تماکو وایو د هغې نه بیا سګرټ جوړیږي. مطلب د صحت نه علاوه د زموږ سوء نقصان کړی دی، په هغې باندې به بحث کوو. نو راځئ ما سره. ښه جي، اول خو چې کله تماکو یعنې دا سړی کري نو دې لپاره به داسې چل کوي چې دا زمیندار ولا بزغلې ورته موږ وایو، هغه به چې کوم دی تړومبی تیاروي، د هغې تخم به کرئ، هغه تقریبا هم څه یو میاشت دوه پرې لګي، د هغې به خیال ساتئ، روزانه به ورته اوبه اچئ، پلشتک به پرې اچئ، بیا هغه چې کوم دی واړه واړه بوټي راوخیږي، هغې نه پس چې کوم دی هغه به ته وباسې. هغه چې کله ته کرې د هغې لپاره به چې کوم دی هم زمیندار ځمکه اړوي، ټریکټر به ورته راوړي، ځمکه به ورته جوړوي، پوه شوې. په هغې باندې هم به لا نقصانات کېږي، ستا چې کوم دی د ټریکټر خرچه پرې کېږي، هغه له به پیسې ورکوې. ټیک ده، بیا د هغې نه علاوه کله چې ته مطلب ټریکټر باندې ځمکه واړوله، ځمکه دې ورته جوړه کړه، بیا به ته د دې کار کوې، یو یو بوټی به کرې، پوه شوې. د هغې د چې کوم دی پولې به ولی کوې، یا مختلف قسمه زمیندار ورته ځمکه جوړوي، نو ته به د هغې کار کوې، یو یو بوټی به کرې، پوه شوې، ښه صحیح طریقې سره. بیا چې کله د دې ته کار خلاص کړي، د دې به بیا خیال ساتي، پوه شوې. دې له به ټایم په ټایم به اوبه ورکوې، ګوډ به پکې کوې، مثالې به اچوې، ټایم په ټایم به د دې خیال به ساتي، د څه شي، د یو تماکو بوټي چې هغې نه اخره کې سګرټ جوړېږي. نو مطلب ځې به ګوډونه به کوې، مثالې به کوې، مختلف قسمه خیال به د دې یو بوټي ساتي. حاجي زمیندار خو ځان وکړو، مطلب د خو فصل در ټیک ته تیار شو، خو د ده دا ستړیوالی لا ختم نه دی. دی به اوس چې کوم دی څه چل به کوي، دا پاڼه به ماتوي، بیا به دې لپاره چوکۍ تړي، مزدوران به نیسي. ټیک ده، دا به چې کوم دی مطلب بیا به چې کوم دی چوکۍ به لوډ کوي، به خولې به ترې بهیږي. ټیک ده، او یو هفته به د دې څوکیداري کوي، مطلب کس به یې ونیولي، هغه به چې کوم دی دا لرګو دا دړه ورته وایي که نه، ګوري به ټایم په ټایم به چې کوم دی هغې ته لرګي به لایي او بیا پخېږي که نه. نو یو هفته خو به د دې څوکیداري کوي د پخېدو لپاره. دا جدا چې کوم دی یو ټینشن دی، خوب یې خراب دی، رازه شپه چې کوم دی په ځان جوړ کړي، یو هفته به دی پوره د دې څوکیداري کوي چې دا تماکوان به پخېږي، دا بیا زه راکوزوم، دا به زه پوه شوې. او لرګي چې کوم دی پرې جدا خرچه پرې کېږي، خشاک ورته سوځي، مطلب لرګی به ورته ږدي، د لرګي تاوان جدا کېږي. ښه، نو بیا چې دی کله چوکۍ راکوزې کړي، مطلب دا بیا بنډلې کوي، کریډ به پکې کوي، دې نه مطلب یو سپینه پاڼه جدا، دو نمبر پاڼه جدا، مختلف قسمه قسمونه یې پکې هغه پاڼې به دې جدا کوي، کریډ به پکې کوي که نه. دغه محنت پکې هغې نه پس بنډلې وتړي، ډیپو ته وړي، ډیپو کې به هم هلته کې دی چې کوم دی په قطار کې ولاړې ذلیله کېږي، پوه شوې. قطار کې به ولاړې چې کوم دی بس دې پسې هغه یو ګانا هم جوړه شوې که نه، اوس یې ګرځوئ خانانو، اوس یې ګرځوئ که نه، وایي تاسو د چا وي چې دا دومره کار کوئ، اوس یې ګرځوئ. نو هغه کیسه ده، بیا به یې ګرځوي، په خپل مال کې به چې کوم دی سړی کړېږي. نو هلته هم په قطار کې به ولاړ وي، پوه شوې. هغې نه پس مختلف بانې ستا تماکوان لانده دي، پاڼه یې لانده ده، دو نمبر ده، او زمیندار د بانې کوي. نو هغه زمیندار عجز سم ستومانه شي چې یاره دا څه دي، په خپل مال باندې چې کوم دی سړی ستومانه شي، دا ما څه کړي دي، څه کومه څه راسره کېږي که نه. هغې نه پس چې کوم دی دله یو رسید ورکړي د بینک دپاره، اوچر ورته وایي، بیا بینک کې دی ذلیله کېږي، په قطارونو کې ولاړې، پوه شوې، او خپلو پیسو پسې کړېږي، څومره محنت یې کړي، څومره تاوانونه یې کړي که نه، او دی چې کوم دی هغه ورته د هغې صله ورته په اسانه نه میلاویږي. نو مطلب دا ټوله خبره په څه باندې کوم، زه په سګرټ باندې کوم، چې سګرټ معمولي ونې شی مونږ صرف بس روالو، بس خولې کې یوه دننه کوتیلې ورته بس دوه درې لوخړې راښکو، کیسه ختمه شي. خو نه، دې سګرټ ډېر زیات تاوان زمونږ کړی دی، پوه شوې. تاسو چې ما کوم دغه بیان کړ که نه، لرګي، خشاک سوځول، ټایم، زمیندار چې کوم دی نور درد سر دی، پوره ټینشن یې جوړ کړی دی، او اخره کې سګرټ ځان هم وسوځي او شاته یې زمیندار هم سوځولی دی. نو پلیز د دې سګرټو یعنې د تماکو د دې بوټي نه لږ واوړئ، بل څه چېرته کې وکړئ، چېرته کې نورې تجربې وکړئ. اوس ډېر کسان به وایي چې یاره دا خو د دې مطلب یو ذریعه آمدن دی، مطلب دې باندې خلک پیسې ګټي. ټیک ده ګټي، دا نه وایم چې یاره، خو دا تماکو دا بوټی چې دا ډېر ذلیله کوونکی، زما خو نه دی خوښ، پوه شوې. زه وایم چې سړی دا له بل څه کار وګوري، نور څه ته لاس واچوي، نور فصلونه دې وکري، بلا تجربې دې وکړي که نه، خو د تماکو نه دې واوړېږي لږ. نو که زه غلط یم، خیر تاسو خپله رایه کمنټس کې راکړئ، نو په هغې به هم بیا بحث وکړو. خو په الحال زما په نظر کې دا تماکو یعنې دا بوټی کرل لږ غلط دي.